الله أكبر الله أكبر. روزه ډیر اهم عبادت دی. الحمدلله الله دا میاش را ترا نصیب کا پدې کې د ولاړې توفیق را ترا نصیب کا. الله تعالی فرمایي وي کم سړی چې صبر کوي وي هغه له زه ډېر بې حسابه اجرونه ورکوم. علما کرام دا لیکي وي د دې نه مراد روزهداره خلک دي. وی کم خلق روزه نیسي نو وی الله دی له ډېر زیات اجرونه ورکوي او وی هغه د دې نه مراد دی. خدا هغه وخت کېږي چې کله یو کس وی چیرې دا کم کار ما وکړو کم عبادت مې وکړو دا ماله الله توفیق را نصیب کو. خو چې کله یو سړی وی دا زما کمال دی دا ما وکړو دا هر څه ما کړي دي نو الله تبارک وتعالی د تدام ویلی چې چیرې په دې سترګو کې د کتو طاقت چا اچولی دی په خپو کې د چلن طاقت چا اچولی دی نو الله بنده ته وایي چې زما پته احسان دی چې د عبادت توفیق مې درته در نصیب که چېرته زما دا احسان نه وی نو تا د عبادت نشو کولی چې اوس مونږ ته په دې روژه لا متناهي اجرونه نصیب کیږي نو دا د الله تعالی په مونږ احسان دی زمونږ کمال نه دی. یو غلام وه خپل آقا به هغې ته وی چې یاره د زما دا خدمت وکړه دا خدمت وکړه نو هغې به یې خدمتونه ډېر زیات کول. چې کله به د خپل آقا د خدمت نه اوزګاره شوه نو آقا به ورته وی زه ته اوس لاړه شه چې ته څه کې زما خدمت ضرورت نشته نو دا به کېناسته ټوله شپه به د الله عبادت وکړو. یو ځل د آقا وی دا مانه زما د وینا نه پس ته دا داسې زر لاړه شي هغې به شي بیا پته نه لګي زه ګورم چې دا څه کوي هغه ورپسې پټ لاړو چې ویې کته نو د دې د آرام وخت دا عبادت ته ناسته ده. دې د الله تبارک وتعالی عبادت کولو په دې وخت کې نفلونه یې کړي دي سلام یې سرخولی دی لاسونه اوچت کړي دي دعا غواړي وی ای الله وی زما دا فلانې کارو کې او ای الله زما دا بل کارو کې تا ته دې د هغه محبت قسمې چې کم محبت ته ما سره کې نو د خپل آقا دا خبرې واورېدې کم د دې مالکو ورته وایي ای باندې ای غلامې دا خبره دې زما خوښه نه شوه ستا الله تا سره محبت نه ستا چې کم الله سره محبت دی هغه واسطه ورکوه او ورته وی نه وي د الله ما سره محبت دی وی ته څنګه وی چې تا سره محبت دی وی که د الله ما سره محبت نه وی نو زه به په دې نیمه شپه کې ځان ته نه ودرولم او که تا سره د الله محبت و ته به ودرولې په دې بستره به نرم نه وی پروت نو وی الله ما سره محبت کی ځکه زه ځان سره ودرولم دا زما د الله په ما احسان دی. یو کس بل ته وی ما سره دا بوج یو مزدور کار ته وی هغه ور سره بوج اړو ورته وی اوس را سره زر یو سوي نه زه به اول مونځ کوم ماښام مونځ وخت وی مونځ به کوم وی خو چې مونځو کې زر راوځه په کم قیمت به م دله یو سم دا هغه وی ټیک ده دی ته تللی دی جومات ته ننوتی دی ټول خلک د جومات نه راووته جومات کې څوک نشته دا ملګری ولاړ دی چې سړی څه شو ټول خلک راووته کله چې رووته وی ځوانه وی تا خو شپه تېره کال ته وی ته وی که تراویح دې کولې دومره اوږد عبادت دې کولو وی یاره زه یې بهر نه راپرېښوم وی چا بهر نه راپرېښوي ته خو تا خو ما سره خبره شوې ده وی هغه ذات زه بهر نه راپرېښوم کم ذات چې ته دننه نه یې راوستې نو الله زه بهر نه راپرېښودم نو الله سره د عبادت هغه محبتو. علما کرام لیکي چې صحابه کرامو به کله یو بل ته وي ځان نه دمه کو چې ځان به یې پې دمه کولو وي راځئ چې مونځ وکړو چې لږ دمه شو مونږ خو دا وایو یاره کارونه م کړي دي راشي ستړی نن په ناسته مونځ وکړه ځان له دا هیلې باندې ګورو وی خیر دی وی عذر دی وی د دې اجازت پکې شته د ستړیوالي کمزې عذر راغو عذر دې ته وایي چې په خپو معذوره شي خپې د کار نه کړي ملا د کار نه کړي ودرېدی نه شي دا عذر دی معمولی د وزن زیات شي بیا ودرېدی نه شي عبادت ته دا خو عذر نه دی دا خو سستی ده لټوالی دی
او صحابه کرام به چې کله د کارون نه ستړي راغه زمونږ څه کارونه آسان کارونه دي څوک به ایسیګانو ته کارونه کوي که مزدور کاره دي هغې ته هم ښه سهولیات موجود دي د هغه وخت کارونه چې د غرونو نه به هلته په سرونو باندې بارونه راوړه ښه هغې به دا په کیمه کې او دا ایسیګان ورته نه په ښه ګرمۍ کې به پراتو چې هلته نه به راغو کپړې هم داسې کپړې نه چې د یخنۍ بېلې کپړې د ګرمۍ بېلې کپړې ټاټونه به یې اچول بعضې صحابو خو به چمړې نری کې هغې نه به یې ځان له جامې جوړولې په ګرمۍ کې به هم دا اچولې خو بیا هم مونږ وایو چې یاره بس وي عذر مې دی په ناسته عبادت کوم صحابه کرامو به په ولاړه عبادت کولو او چې را به غزان به په عبادت باندې او خاص کر په مونځ باندې دمه کولو وی چې مونږ ته د دې مونځ د وجې دمه میلو شي او دا هسې نه چې کله یو سړی کار کې کله سستی راولي عبادت کې کله سستی راولي او د محشر په ورځ درته الله وی بنده ولې دې راته عبادت نه کولو او که بیا ته لږ عبادت وکړو الله ته ودرېږي الله پلانې عبادت خو مې کړی دی بلې عبادت مې کړی دی چې رب درته وایي بنده په خپو کې د چلن چا راوستی دی که ما د په خپو کې چلن نه وی راوستی تا به دا عبادت کړی وی لک دم نشو کولی په عبادت چې کله یو بندو کې نو دل عجز پکار دی عجز داسې ځان کې عاجزي راوله الله دا عبادت مې وکړو مات ګوټ عبادت مې وکړو الله ته پوره ذات ته عبادت مونږ هغه شانتي نشو کولی چې څنګه د عبادت حق دی خو الله دا مات ګډ عبادت مې په پوره عبادت قبول کړي نو الله دومره غیرتي ذات دی چې کله د بنده عاجزي وګوري نه بنده وي دا خو ستا کمال دی وي ته خو ماله راغلی وي یو ګوره نور هلته ولاړ دي څوک په بازارونو کې دي څوک چېرته دي تا کې دا کمال و ته راتلی نو ځکه مې درله دا توفیق درکو فرشتو ته وایي وي د ډبل اجر ولیکئ صرف په عاجزۍ باندې چې عاجزۍ الفاظ وي و انسان په څه باندې کبر کوي په څه باندې غرور کوي انسان په سترګو باندې کوي د پیشو سترګې څومره ښکلې وي نظر باندې نااشنا نظر دی لرې نه هر څه ګوري او که یو انسان وي چې یاره ما کې هیڅ دی اورمه یو شیز نو هغه کونې پیژني داسې د سپږې په شانتې وړوکې وي اکثر په دې ځناورو کې وي نو د هیڅ د غوږونو دومره تیز دی چې پخوا به خلکو ډاکې کولې نو په صحراګانو کې به ځان سره دا کونې ساتلو نو د دې کونې فایده به دا وه چې د پسې به تار وتړلو دی به هغه طرف ته تلو چې کوم ځای به قافله و خلکو به پې غلاګانې کولې نو داسې طاقت وده دی که یو انسان وی چې یاره زه طاقتور یم طاقت به ستاسو طاقت طاقت الله وګوره ازمري لی څنګه طاقتور کړی دی او د منډې اوسه ته وګوره څنګه تیزې منډې وي الله څنګه ناشنا طاقت ورکړی دی که انسان وي زما عقل دی نو د بیزو عقل وګورئ مولانا طیب رحمه الله یو واقعه لیکي وی مونږ یو ځل یو ځای ته لاړو وي بیزوګانو به ډېر تنګول کول نو وی مونږ هغې ته په خوراک کې زهر واچول نو وی یو بیزو راغه بیزو وی هغې هغه خوراک بوی کو ولاړه لږ سات پسې ځان سره بله یو غټه بیزو راوسته هغې چې څنګه بوی که هغې سره څه پاڼې ماڼې وې هغې پکې تو راتو کې په هغه خوراک باندې واچولې وی چې څنګه په دې خوراک واچولې او وی ټولو رامنډه که هغه خوراک یې وخوړو موږ ته په ګډا شوې نو هغې مطلب دا و چې ستاسو کم هغه زهر موږ سره د هغې توړ و دوی به ورا سره الله دومره عقل لا کو یو تبلیغي جماعت تلو هغې وی مونږ انډونیشیا ته لاړو نو یو امیر صاحب کور ته واپس راتلو هغه وی راشه ګیره به توره کې نو چې څنګه یې ګیره توروله نو بیزو ته هغه نکریزې وتښتولې ده وی زه اوس به دې پسې چرته ګرځې لږ سات پس بیزو راځي نو یو بل سیروړو څه پاڼې ماڼې او د هر څه وسوځول نو هغه تک تور شو نو بیزو په مخ باندې ولګول نو ده وی زما په خیال دا ماته وی چې تیم په مخ ولګوه وی ما چې کله هغه په مخ ولګولو ایشته ګیره مې وغورځېده وی مې اوس به خلکو ته څه وې ته چې ځې خلک وي ښه ته تبلیغ ته دې راتلی وې چې تا ګیره خوروله وی ګیره مې وخوړه هلته پرېوته وی څه وخت پس مې چې کم ویښته راوخته وی ټول تور راختلی دي او وی عمري هغه ویښته تور نو طب چې الله ورکړی دی دیل یې ورکړی دی او که د حسن خبره شي نو حسن خو الله تبارک وتعالی ازمري له ورکړی د هغه چمړه د هغه ویښته داسې حسن دی چې په دنیا کې د دې مثل نشته ګورې نااشنا حسن الله دې له ورکړی دی نو په دې خپل وجود په نظر په طاقت چرم مغاوره کېږه او ما په خپل عبادت غاوره کېږه بخاري شریف کې روایت ته حدیث کې راځي وي پخوا په زمانو کې یو سړی
حضور پاک کوئی پخوا به خلکو په جزیرو کې عبادتونه کول ودونه به نه کول نور به څه د دنیا ضروریات نه و هغې به نه پوره کول بس دا به پکې ښه سړی و چې کم سړی د معاشرې نه بار شي هغې کې د الله عبادت وکړي خو په دې امت کې حضور پاک وایي کم سړی چې واده ونه کړي د توفیق درته میلاو شوي دا ګناهګار دی او اعتکاف دپاره جومات دی مونځ دپاره جومات دی په معاملاتو په هر څه کې د خلکو کې دننه به ته خپل کار کې نو وی دا کس چې ووي دله الله په جزیره کې د عبادت توفیق ورکو 500 کاله د په یو کاڼي باندې عبادت وکړو الله تبارک وتعالی دله ډېر هر څه ورکو خوراک به هم دله هلته راتله او یا آخره کې چې د مرګ وخت راغو نو رب ترې نه تپوس کوي بنده وی څنګه مرګ دې پکار دی وی الله وی په سجده کې مې مرګ پکار دی وی چې قیامت په ورځ باندې څوک د څه نه راپاسي څوک د قبر نه راپاسي څوک کم ځای نه راپاسي او الله وی چې زه دې جزیرې نه په سجده کې راپاسم الله وی بنده خوښه مې د حضور پاک وي د هغه وجود اوس هم الله په جزیره کې په سجده کې محفوظ کړی دی دنه چې کله روح قبض کیږي نو بیا هغې نه پس ته دی چې کله معاملات راغه نو الله تعالی ورته وی زه بنده په خپل فضل مې وبخلی دی وی الله په خپل فضل وی یقینا ستا فضل دی خو خیر دی زما د عبادت لږ تذکره خو به دې پکې کړې وه که نه 500 کاله مې عبادت وکړو او داسې عبادت مې کړی دی چې یو ذره پکې د ریاس شبه هم نشته بلکل ځان نه به نه به هلته څوک و ما ستا دپاره مې هغه عبادت کړی دی 500 کاله مې الله عبادت وکړو خیر دی الله لږه تذکره خو به دې کړې وه وی بنده وی بیا ور دی په خپل فضل مې وبخلی وی خیر دی الله وی لږ خو به دې پکې زما د 500 کالو عبادت تذکره کړې وه نو الله فرشتو ته حکم وکړو وی دې د جهنم نه 500 کاله لرې بوځي او دله یو چکر ورکوي چې د جهنم نه 500 کاله لرې بوتلو نو په سړي باندې تندر راماتو شو دا هغه ځای ګرمایش تپس چې دو کتو وی الله اوبه راکه اوبه وله مخې ته کېږي چې دی لاس وړاندې کړي اوبه شاته کېږي وی ولې وی ورته وی دا یو ګیلاس اوبه د 500 کالو عبادت برابر دي وی واخله 500 کاله د عبادت خدا یو ګیلاس اوبه راکه ګنې تندې نه مې حالت خراب دی نو دی وی شکر دی الله چې 500 کاله او یو ورځ دی نه دا یاده کړې ګنې دا یو ورځ به مې چېرته نه راوړه نو دا د الله توفیق دی او الله تبارک وتعالی فرمایي چې کم سړی صبر وکړي صابرون نه مراد صائمین دی روزهدار خلک دی نو وی دی له به زه داسې اجر ورکوم چې دا به بغیر بې حساب اجر وي او هغه چې کم سړی عبادات کوي تراوت ودرېده نور عبادات یې وکړو نو دی دا نه وي چې دا زما کمال دی دی دا وی الله بس ته خو پوهېږې تا توفیق راکړه او مات ګوټه عبادت دی الله په ډېره هر څه قبول کنو الله بنده ته وی ای بنده دا ستا کمال دی چې ته راغې فرشتو ته وی یو په ډبل ورته اجر ور نصیب کا الله تبارک وتعالی دې زموږ د روژې په خپل دربار کې قبول کړي او چې کوم عبادتونه مات ګوډ کړي دي الله دې په هغې لا متناهي اجرونه را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین